ما خوب لیدلې ده چې ما له یو سپین ږیری سړی راغی راته ویې چې چا اولاد نه کیږي نو ته ولا لاس کې دا سیب ورکوا او بس دموی اولاد به کی ټول دنیا ورپسې دته خوب کې راغلی. نو خاکه زه درته یم چې ما خوب لیدلی او ما ته یو سپین ږیري سړی وی چې کم دله دلته راځي هغه لس کوته کوهه. نو ته کوې ته ماله ملا نیسې؟ نو دا څنګه خوب دی؟ نو دا ستا ولا څنګه خوب دی؟ دا ملا خوب دی چې په سیب باندې بچي کېږي؟ دا ملا خوب دی چې ما ته سپین ږیری راغی یا ماله پیغمبر راغی هغه ماله دا کوتک لاس کې راکه چې کمې ښځې اولاد نه کېږي دا لخته پې وهه اولاد به کېږي. ښه ما پیغمبر خوب کې لیدلی او ماله یې کوتک راکه چې کم دله دې تعویزګر له راځي هغه یو شل کوتکه وهه. بیا به دا هم را سره منې هغه هم خوب دی دا هم خوب دی. څه لوبه هم شروع کړې ده قومه کم طرف ته روان یې پښتانه څه لوبې در باندې خلقو وکړې د دین په نامه. یره جی و وظیفه ده زه تاسو ته یوه نایابه وظیفه ښایم. بریتونه به یې خرلي وروره داسې پټکی به یې والوي چې ته به وایې چې جبرائیل امین پټکی مونږ لیدلی نه دی کوي دغسې به وي. یره جی چې دا مجربه نسخه ده اکابرینو لیکلي دي چې کم ځای باندې دې دردي که نه داسې لاس پې کېږده او دا دومره ځله ووایه که نه د ټپه به قلار شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات د سر د درد نه شوی. دا وظیفه تا هلته چېرته وي چې ورته ښودلې دی؟ دین د وظیفو نوم نه دی، دین د دردونو دپاره نه دی راغلی، دا میډیکل سټور نه دی، دا ضابطه د حیات ده، دا قانون دی. د پاکستان آئین دی. اوس که چېرې یو سړی راواخلي او دکان کولاو کې و خلقو ته وایي چې زه تعویزونه کوم او د پاکستان دفعې پکې لیکي نو ته په ایمان آیا دا خلک به هغه راځوړن نه کي؟ هلکه جواب راځوړن به یې نه کي. حاکم وقت به یې راځوړن کي ورته ووایي چې د جاهل بچیه دا د پاکستان آئین دی او ته لګیا یې تعویزونو کې لیکي. یو سړی ته د تعویز لیکلی دی او پکې لیکلی دی دفعہ نمبر 302 جو قتل کرے گا بے گناہ اس کو پھانسی دی جائے گی. دا غاړې له واچه په دې څه شی کېږي؟ هېڅ هم پرې نه کېږي. دقسې د قرآن هر آیت یوه دفعه ده. ته بیماری په دې ښه کوې، ښځې په دې باندې خاوند سره جوړوي، عشقونه په همدې کوي، ججان په دې باندې رام کوي. جج له چې ورځې دا پلانې کلمه وایه بس جج به در باندې مهربانه. و دا الله بندګانو دا تاسو ولې نه پوهېږئ